چا لیکلي وي دا رښتیا ده چې د روژې میاشت کې څوک وفات شي ګناهونه یې معاف کېږي یا د جمعې په شپه او د دواړو جهانو سردار ویلی دی خو یو د یو عمل معافي ده یو ورسره نور رکاوټونه دي نو حضور پاک چې دا یاد کړي دي وینې صحیح ده ښکلې ده مبارکه ده او زمونږ په ایمان دی او کله که دې نه معاف کېږي نو بله وجه وایي د دې داسې مثال دی دا ډاکټران او حکیمان په دې پیږي یو د مفرداتو خاصیتونه یو د مرکباتو عربی کې ورته خواص المفردات او خواص المرکبات وایي یو ډاکټر وایي چې مرچکې په 4مه درجه کې ګرم دی بل سړی راشي وی ما خو مرچکې خوړلې او ګرمي پیدا نه کړه ولې ما ورسره دڼیا ګډه کړې وه نو چې شنه دڼیا ګډه شي دڼیا په 4مه درجه کې یخه ده نو د هغې ګرمي ختم کړه نو هغه د مفرداتو خواص بیانولم صحیح دي او فیصلې په مرکباتو کېږي نو د قیامت پر ورځ به فیصلې په مرکباتو کېږي ټیک ته د مونځ دا بدل دی خو هلته د اغلا کړې ده د روجې دا بدل دی خو هلته د دا کار کړی دی د روجې د میاشتې د وفات کېدو دا بدل دی چې ستا ګناه به معاف کېږي خو تا ورسره دا کار کړی دی پردی حق دی خوړلی دی نو قیامت پر ورځ به فیصله په ټولو اعمالو په مرکباتو کېږي او حضور پاک چې خواص یاد کړي دي دی د مفرداتو بیان کړي دي لکه مفرداتو په مرکباتو پیږي نو دغه مثال د حکیم دواړه وینا صحیح دي مرچکې ګرم دي ټیک ته او که پچې اثر ونه کړو نو د ورسره دڼیا ګډه کړې وه نو د مرکب جدا اثر د مفرد جدا اثر قیامت پر فیصلې به په مرکباتو کېږي او د دواړو جهانو سردار چې خواص یاد کړي دي دی د مفرداتو ویلي نو هره خبره په خپل ځای ښکلې ده او صحیح ده